خوږی بچي خوږی یادېږي مور الله به ورسره بولي الله به ورسره ګوري در څو پورې به زما پښتانه په دې ظلم چوپي هی پښتنو راپاسئ چې د دې ظلم خلاف اواز اوچت کړو لاهور کې یو ټیک ټاکر ته انصاف میلاویږي کسان پکې ګرفتاریږي خو دلته زما پښتون تار شو زما پښتون یری شو زما پښتون کپرونو ته وسپارلی شو خو زما پښتون ته تر اوسه پورې 12مه ورځ ده انصاف نه دی میلاو شوی بے مورا سوکا کسوک پا دنیا مشا خلق بے مورا بچی تلائے قتل خلق رٹینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی قدرمندو کراچۍ ته راغلی یم د کراچۍ نړا ښار ته راغلی یم خو نړا ښار نه دا اوس د یو غم ښار شو دا اوس د یو خفګان ښار شو او دا اوس د یو د پښتون د بېعزتۍ ښار شو قدرمندو د پښتون اواز د برازم دا خو کراچۍ ده چې هر ځای د پښتون اواز به اوچتومه 14 اګست باندې یو واقعه وشوه واقعه څه وشوه چې زما پښتانه خویندې میندې زما پښتانه په سخته کې رالوی بچي واړه ګلالي شهید شو هم کراچۍ نړا ښار کې شهید شو د کراچۍ نړا ښار کې د هغه ماشومانو د هغه خویندو میندو جنازې ووتې خو تر اوسه پورې چا تپوس پوښتنه ونه کړه زه چې پېښور نه راتلمه نو ما وایي دا زما پښتانه دي د دې پښتنو اواز به زه اوچتومه یار زما پښتانه چې وګورې نو هغوی له 100 روپو نه راغلي دلته کراچۍ ته ژوند تېروي د خپلو بچو مستقبل دپاره چاته څه ویلې نه څه ګناه نه بې ګناه بې خطا زما بچي لاړه بې ګناه بې خطا زما میندې خویندې لاړې یار اسلام کې نه دي جایز چې ته په زنانه لاس اوچت کا ته په ماشوم لاس اوچت کا او بیا زما میندې خویندې تار شوې بیا زما بچي لاړه رسوا شو قدرمندو زه خپل میډیا نه ډېر زیات او خاص تر پښتنو نه ډېره ګیله هم کوم چې یار پښتانو زما چې څومره سوشل ورکر دي څومره میډیا ده څومره اکټیویټس دي څومره جرنلزم دي چې څومره سوشل میډیا یوز کوي هغې ته زه ریکویسټ کوم چې زما پښتون باندې نن قیامت دی نن زما پښتون جاړي څوک داسې ما ونه کتو چې هغه راشي دلته اواز اوچت کړي یار هغه راشي دې خلکو سره ودرېږي دومره څوک نشته زه هغه ټولو غټو چینل والا ته ریکویسټ کوم چې راشي دا زما پښتون دی دې پښتون سره لاس په لاس ودرېږئ قدرمندو بل خوا خفه هم دغه م یم چې سند دی کراچۍ ده دلته میډیا ښه ډېره ده خو هغه به صرف د پنجاب دپاره صرف د پنجابي دپاره به زما پښتون دپاره میډیا نشته زما پښتون دپاره میډیا نشته 14 اګست باندې بله واقعه هم وشوه مینار پاکستان کې هغه هم تور سرې وه خو هغه پنجابۍ وه زما دا خبره لږې صفا دي هغې دپاره ټوله میډیا راپاڅېده د هغې دپاره سټیلایټ چینل راپاڅېدي د هغې دپاره ټول خلک راپاڅېد اواز یې اوچت کړه یو غوغا شوه د هغې دپاره یو قیامت شو مکمل میډیا د هغې خبرو باندې روانه ده خو چې دلته زما د پښتون کور نه جالس جنازې ووتې یو سټیلایټ سم ما ونه کتو چې راشي دې له کوریج ورکړي یو ما ونه لیده چې زما پښتون نه ډاډ ورکړي یو ما ونه کتو چې زما پښتون ته وایي چې زه در سره ولاړ یم هی تو ناله شو په هغه سټیلایټ چینلو شه تو ناله شو په هغه خلکو شه یار تاسو دا دومره غټې چینلې چلوئ دروغ دپاره فراډ دپاره دوکې دپاره زما پښتون له به څوک راځي زما پښتون له به څوک کوریج کوي زما پښتون به هر ځای کې غلامي زما پښتون باندې به هر ځای کې دماکي کېږي زما پښتون باندې به هر ځای کې ګولۍ ورېږي بس کې یار سوال درته کوم ټول پښتنو ته
چې اوس راویښ شئ پښتنو ودرېږئ دا یوازې د فرمان فیملی نه ده کراچۍ کې یوازې فرمان نه پاتې کېږي داسې ډېر پښتانه پاتې کېږي کراچۍ کې ډېر پښتانه دي نن فرمان سره وشي سبا به بل پښتون سره وشي او فرمان لاله ما خبره ډېر وکړې او غم دې زورور دی پېښور نه له راغو ستاسو اواز دپاره فرمان لاله غم دې زورور دی څنګه فرمان لاله زه شکریه ادا کوم چې تاسو دومره د لرې نه د KPK نه مونږ د خپل غم وګڼو د خپل درد وګڼو او د پښتو چې څنګه تاسو خبره وکړه تاسو خپل د حق ادا کو د پښتو حق ادا کو زه په دې باندې ستاسو ډېر شکریه ادا کوم دا بس لکه څنګه تاسو وایئ زموږ بدقسمتي ده په دې ملک کې خصوصا هغه ورځ الکترونیکس میډیا ته مې هم دا ګیله کړله په دې ملک کې لکه دا ستا خبره چې په لاهور کې واقع وشوه هغې ته ډېر غټ کوریج هم میلاو شو او هغې چې کوم دی وزیر اعظم پې هم نوټیس واخیستو وزیر داخله پې هم نوټیس واخیستو او لکه هغه موږ دا نه وایو ټیک ده زیاتی دی خو د یو کس سره یو زنانه سره او دلته په کراچۍ کې چې کوم صورتحال دی چې کومه ثانیه په موږ باندې راغله یعنې 14 جنازې موږ د یو کور نه وویستې دا څه معمولي خبره نه ده دا په چا دې الله پاک رانولي چې په چا راشي نو هغه ته دا پته لګي چې دومره لوی غم زغمل لکه څومره ګرانه خبره ده نو زه لکه دې باندې زما ګیله ده د ټول الکترونیکس میډیا نه چې دا لکه ډېر یو زیاتی د پښتون سره خصوصا روان دی جی 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 فرمان دا راته وایي ستاسو ذاتي څه مسله خو نه وه نه جی دا په دې باندې هم لکه دا خو زموږ په دې کراچۍ کې موږ لوی شو زموږ والد صاحب د کراچۍ ته راغله خپله مزدوري کړله او موږ هم دغه شان خپله مزدوري کوو د بل چا او په دې کراچۍ کې هم زموږ د چا سره داسې بالکل هیڅ قسمه دښمني نشته او نه په سواد کې د چا سره دښمني شته خو ډېره د افسوس خبره ما ته وروسته د خلکو نه پته ولګېده چې د دې چې کوم DIG دی هغه دا خبره په لږ ساعت کې دا وکړه چې کله دا واقع وشو چې بھائی ما ته 90% ښکاري چې لکه دا ذاتي دښمني نو ډېره د افسوس خبره ده چې په 10 منټو کې دنه ته لکه داسې بیان ورکول او دې له دا رنګ ورکول چې دې دا ذاتي دښمني ډېره د افسوس خبره ده دا مسله خالصتا دهشتګردي ده او دې له د دښمنۍ رنګ ورکول دا یو ډېره غټه زیاتې خبره او بل زمونږ په د پښتون په کلچر کې دښمن پټېدی نشي نه دښمني پټه دښمن چېرته نشي پټېدی نو دښمني زمونږ د هېڅ چا سره نه ده دا خالصتا دهشتګردي ده او دې له دا رنګ ورکول مناسبه خبره نه ده فرمان لاله دې کې څومره کسان وفات شو څومره کسان پکې زخمي دي په دې کې زمونږ اووه زنانه شهیدان شوي دي او شپږ زمونږ چې کوم دی ماشومان شهید شوي دي او ټول زمونږ د یو کور دغه په هغې کې زما 3 خویندې دي او یو مې ورندار ده او 2 مې ورېرې دي غټې او یو مې خورزه د کلي نه راغلی وه نو دا زمونږ تقریبا 7 زنانه او 6 ماشومان چې په هغې کې زما د یو ورور لکه د هغه کور والا هم لاړه او د 3 زامن یو 3 واړه پکې هم شهید شو نو دغه شان دي چې کوم دی زما 2 خورۍ وو خور مې ورسره هم شهید شو 2 خورۍ مې هم شهید شو او دغه شان زما خورزه د کلي نه راغلی وه زموږ واده و د ورور واده په سلسله کې د هغې یو هفته بعد دا واقع وشوه نو هغه پکې هم شهیده شوه د هغې نه مې یو ماشوم پاتې شو تقریبا دا زموږ 14 شهیدان دي او تقریبا 8 زموږ زخمیان دي په هسپتال کې چې څه کور ته راغلي او څه لا په هسپتال کې داخل دي کم کسانو دا واقعه کړې ده څه انفارمیشن دل راغلی دی څه معلومات دل راغلی دی څه پولیس تاسو سره منډه ترړه والې ده جی په دې کې اوسه پورې خو نن 11 ورځ شوه او بس دغه خبره اورو چې انویسټیګیشن جاری دی او ادارې په حرکت کې دي او دا اورو بهرحال فلحال اوسه پورې چې کوم دی دا خبر موږ ته نه راغلی چې اوسه پورې چې مجرم نیولی شوی هغه ته د هغه سزا میلاو شوې بهرحال موږ د اولې ورځې نه دا مطالبه ده چې باید مجرم دې گرفتار کړی شي او هغه ته د دې کیفر کردار ته ورسي چې هغه ته سزا میلاو شي او یو مثال جوړ شي د دې واقعې نه بعد چې خلک دوباره دا کوشش ونه کړي نن دا په ما باندې راله سباله په بل چا رانشي دا واقعه نو د هغې روکتام دپاره دا ضروري دی چې په دې باندې کوم دی فوراً دا مجرم ونیولی شي او زر ته زره د هغه ته سزا میلاو شي مجرم
لا پته نه لګي نه جی پته اوسه پورې د دې لا پته نه لګېدله او نن دې ولسم ورشوې خبرې کوم ځای کې چې دا واقعه شوې ده هلته خو به کیمرې هم لګې دي هلته خو غټ روډ دی که نه جی جی. سیفټي روډ دی جی. تاسو څه معلومات کړی دی ورغلي هغلته جی هغه ځای ته موږ تللي وو هلته په هغه موړ کې چې کوم دا واقع د هغې نه مخکې چې کوم دی یو پېټرول پمپ دا اورېدلي زه په خپله نه یم تللی خو زموږ د دې ځای نه رشتهداران د ملګري تللي چې هلته خوا کې یو پېټرول پمپ دی په هغې باندې کیمرې موجود دي د هغې نه مخکې به هم کیمرې صحیح او لکه زه دا خبره کوم جی چې د ادارو د ایجنسیو دپاره لکه چې غواړي او په مخلصۍ غواړي د هغو لپاره مجرم معلومول ګرانه خبره نه ده صحیح خبره ده بالکل قدرمندو فرمان لالا یا خبر وکړه چې زه ادارې غواړي نو هغې دپاره څه ګرانه خبره نه ده بالکل چې ادارې غواړي نو ګرانه خبره بالکل نه ده هغې به په سکندونو کې ګرفتار کړي خو چې غواړي خو نه غواړي یار کیمرې لګې دي کراچۍ دا نړه ښار ورته ویلی کېږي په هره کوڅه کیمرې په هره ګلی کیمرې تر اوسه پورې ګرفتاري نه ده شوې قدرمندو چې ګورم زما پښتون سره به زیاتي کېږي چې ګورم زما پښتون سره به ظلم کېږي چې ګورم زما پښتون به تار کېږي اخیر زما پښتون چاته څه ویلي دي او بیا هغه پښتون چې 14 اګست هم مناولو هغه ماشومان واړه ګلالي ماشومان چې په مخ یې جنډې جوړې وې هغې چاته څه ویلو یار تو ناله شو په هغه کس شه چې کم کس دا حرکت کړی دی تا به لږ سوچ کولو ستا به کور کې هم دغسې واړه بچي وو ستا به کور کې هم دغسې تور سرې وه ستا به کور کې هم دغسې میندې خویندې وي های های تو ناله شو پتا شه قدرمندو نورو مشرانو سره به خبرې هم کوم د فرمان لالا غم ډېر دی چې څومره خبرې په دې هم کمې دي خو زه دغه چینل والا ته وایم خاص تر زما د پښتنو څومره چینل دي هغې ته زه ریکویسټ کوم چې د فرمان لالا په غم ودرېږئ زما پښتون د وسوات نه راغلی دلته له 100 روپو دپاره چې زما بچي به سیف دي زما بچو ته به روزګار ملو شي زما بچي به دلته ژوند عزت کې تېر کړي زما بچي به دلته مستقبل ښه شي خو دلته بې ګناه بې خطا بچي ځي چېرته مزې قدرمندو مونږ سره اوسئ نورو مشرانو سره به خبرې هم بالکل قدرمندو دا مهال درې ته راغلم او وقاص بھائی را سره موجود دی چې دا ټول د وقاص بھائی رشته دار دي قدرمندو یو کور نه 14 جنازې وتل ډېره ګرانه خبره ده او په یو کور بیا غم او بیا په پښتون کور باندې غم های 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 14 قبرونه او بل خوا د ټیک ټاک د یو جنې تپوس کېږي خو دلته زما د 14 قبرونو او بیا د پښتنو تپوس نه کېږي بیا د پښتنو پوښتنه څوک نه کوي قدرمندو د کراچۍ پښتانه دي یوازې دا دې سره نه ډېر لا تعداد پښتانه دلته پراته دي ډېر مسافر پښتانه پراته دي چې دلته ژوند تېروي نن دې فیملي سره وشوه دې خاندان سره وشوه که راویښ نه شوې او راپانڅېدئ نو داسې قبرونه به بیا ستاسو هم جوړ او هغه روریانو ته هم ویم د میډیا زما سینیر دي جونیر دي چې په میډیا کار کوي هغې ته هم ریکویسټ کوم چې پښتنو او زما پښتنو روریانو راویښ شئ زما نن پښتانه تار شوي دي زما نن پښتانه خاورو ته سپارل شوي دي خو چې یې تپوس پوښتنه نه ده کړې پښتنو تاسو ته زما ریکویسټ دی چې راویښ شئ او دې پښتنو سره ودرېږئ دې خویندو میندو
دې تور سرو سره ودرېږئ چې انصاف ورته میلو شي که انصاف میلو نه شو نو دا 14 قبرونه دي داسې په سلګونو قبرونه به نور هم جوړ شي السلام علیکم تاسو به څنګه یې ښې غم هم زورور دی ډېر څومره خبرې هم وکړو کم دی وکاس به 14 قبرونه دا د ستا څه کې ده دې کې درې زما خوریانې دي صحیح ده او یو هم پکې ورندار ده صحیح ده او دوه د تره زامن دي درې پکې ورارګان دي صحیح ده او یو هم د خپرزې زوی دی صحیح ده هم ډېر زورور نه زورور په دې دی چې ټول یوه فیملي ده او ټول رانه دغه شانتې لاړو نو غم خو ډېر غټ دی ولې په یو ورځ 14 قبرونه وښکل دا 14 جنازې وښکل دا ډېره ګرانه وه خو زموږ خلک چې موږ سره کم دي د لانډې ډېر د هغه یې وکړو او موږ سره ولاړو په هر سخته کې ټول هسپتال هم ډک شو پوره کراچۍ راغلی وه د سوات نیم سوات راغلی و خوازخیل جانو ټیکدارۍ دا ځینې خلک پښتانه راغلي وو ټول پښتانه په دې هسپتال کې اوس هندیان پنجابیان هر قسم خلک و پولیټکس چې کوم زموږ دلته سیاسي جماعتونه دي 15 شپږ پارټیانې هلته ټول موږ ته هسپتال ته را رسېدلي وې موږ پخپله نه وو بل ځای کې وو بیا موږ د کال راغی موږ پخپله لاړو هغه ځای دې کوس تا ته معلومېږي چې دا مې خور ده دا مې دا ده دې تا ته معلومېږي موږ په خپل لاس باندې هلته دفن کړی دا راته تاسو ووایئ دا لومړی قبر ده شا دا زموږ مشره چې کوم تره لور ده موږ ته کور وایو او موږ د هغې په مخکې واړه لوی شوي وو موږ یې ساتلي وو او دا د هغې نه بعد 2م نمبر دا قبر جی او دا 3م نمبر دا دا هم زنانه وه او دا دلته دا شپږ قبرونه چې کوم دي دا زنانو دي تاسو راشئ دلته دا شپږ قبرونه دا زنانه دي صحیح ده جي ٹھیک ہے زمونږ یوه ورندار ده دوم خورځي دي صحیح ده جي او درېم خوریانې دي او دې نه مخکې چې دا څو قبرونه دي دا نوم د ده نوم دی سلمان 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 څومره عمر و د ده 12 کاله عمر و هی سلمانه د سلمان ماشوم 12 کاله عمر و او دا د څه کېدو دا زمونږ د تره زوی کېږي او دا بل د تره زوی دی د نوم عثمان دی عثمان د څومره عمر و د ده 8 کاله عمر هی یار واړه ګلالې ماشومان واړه په سخته رالوي ماشومان دا صفوان څوک دی صفوان دی دا زمونږ د تره د زوی زوی دی څو کالو ده د ده لکه 8 کاله د ده عمر دا هم وړوکی ماشوم واړه دی جی او دا حماد دی د 15 شپږ کاله عمر حماد د 15 کالو 15 کالو ماشوم حماد بچي د مخکې چې کوم دی فهاد 4 کاله عمر 4 کالو ماشوم فهد او د نوم دی زوحان دا د 8 میاشتو هاي ربا د 8 میاشتو ماشوم زوحان په ماشومانو هم سره به نشته دا 14 قبرونه چې تاسو وینئ دا زما د پښتنو قبرونه دي دا زما د پښتنو د خویندو میندو قبرونه دي دا زما د پښتنو وړو بچو د هغه بچو قبرونه دي چې 14 اګست په شپه د پاکستان جنډې په مخ جوړې کړې وي د پاکستان جنډې په مخ جوړې کړې وي دا د هغه بچو قبرونه دي خو تر اوسه پورې د کراچۍ ښار کې نړا ښار ورته ویلی کېږي تر اوسه پورې د دې قاتلان گرفتار شوي نه دي سند حکومت ته زه ریکویسټ کوم چې زما پښتانه انصاف غواړي او انصاف به ورکوي څوک الله به ورکوي بېشکه خو تاسو نه زما امید دی تاسو نه زما تمه ده چې زما پښتنو ته به انصاف ورکوئ که چېرې زما پښتنو ته انصاف میلو نه شو نو زما پښتانه ډېر غیرتي خلک دي ډېر پښتانه خلک دي زه په پښتنو باندې ویاړ کوم فخر کوم بیا به زما پښتانه د دې ظلم خلاف روزي ځکه چې دا یو ظلم نه دی دا یو بچی نه دی دا یو مور خور نه ده شپږ زنانه بیا 3 ماشومان 2-3 لکان پکې خو اخر در څو پورې به زما پښتانه په دې ظلم چوپي در څو پورې به زما پښتانه په دې ظلم چوپي هی پښتنو راپاسئ
چې د دې ظلم خلاف اواز اوچت کړو. لاهور کې یو ټیک ټاکر ته انصاف ملاویږي، کسان پکې ګرفتاریږي، بې ګناه بې خطا کسان جیل ته ځي. خو دلته زما پښتون تار شو، زما پښتون یری شو، زما پښتون کپرونو ته وسپارلی شو. خو زما پښتون ته تر اوسه پورې 12مه ورځ ده انصاف نه دی میلو شوی. زما دې وړو بچو ته انصاف پکار دی، زما دې تورسرو خویندو میندو ته انصاف پکار دی، زما د پښتنو ته انصاف پکار دی. که انصاف میلو نه شو نو د سوات پښتانه خلک دي، د پیښور پښتانه دي، د مردان چارسدې نوخار صوابۍ پښتانه دي. زه په پښتنو فخر او ویاړ کوم. دا پښتانه به روزي او دې پښتنو سره به څنګ په څنګ ودرېږي، ځکه چې یو ټیک ټاکر ته انصاف ملاویدی شي، ګرفتاري کولی شي هغې کې. خو دلته زما بې ګناه بې خطا بچي ځي، بې ګناه بې خطا خویندې میندې ځي. خو دې ته تر اوسه پورې انصاف نه دی میلو شوی. زه اخیره کې ریکویسټ کوم هغه سوشل میډیا روریانو ته او هغه پښتنو ته چې پښتانه تاسو پښتانه یې، په میډیا باندې نفرت مه پیدا کوئ، په میډیا باندې بغض کینې مه پیدا کوئ، په میډیا راپاسئ کار وکئ، د داسې خلکو اواز اوچت کئ، په میډیا راپاسئ د داسې خلکو اواز اوچت کئ. ډېر خلک شته چې هغه بدنامي جوړوي، نفرتونه خوښوي، بغض کینې خوښوي. هغې ته زه هم ریکویسټ کوم چې راشئ خپله، چې څنګه کاشف راغو کراچۍ ته او د کراچۍ په سیمه ودرېدو او د دې بچو د دې خویندو میندو اواز اوچت کړو، نو امید د ربه لرم چې دغه ټول سوشل ورکر که کم جرنلزم دي، کم سوشل ورکر دي، کم واړه پیجونه چلي، غټ پیجونه چلي، هغې ته ریکویسټ کوم چې راپاسئ، چوپ پاتې نه شئ، په دې واقعي چوپ پاتې نه شئ. نن په دې که مونږ چوپ پاتې شو نو سبا په مونږ ټول پښتنو ته اخره کې بیا هم ریکویسټ کوم چې دې پښتنو سره ودرېږي په یو کتار باندې 14 قبرونه. خو تر اوسه پورې انصاف نه دی میلو شوی. الله دې وکړي چې دې ته انصاف میلو شو. هغه قاتل، هغه تورمخی به ورته زه ووایم چې هغه داسې تورسرو باندې، داسې خویندو میندو باندې، داسې وړو بچو باندې هم سر په ونه کړه او هغه خپل کار وکړو. نو هغه ته به زه هم دا ووایم اخره کې چې د ستا به کور کې هم خور وي، ستا به کور کې هم مور وي، ستا به هم کور کې داسې ګلالي بچي، ستا به هم داسې کور کې واړه بچي، ستا به هم کور کې خاندان وي. د دې تپوس باندې الله کوي. ټولو پښتنو ته وایم چې راپاڅئ او دې خلکو سره ودرېږئ، دې پښتنو سره ودرېږئ، دې د کراچیوالو دې د سوات نه راغلي کراچۍ کې ژوند تېروي، دې پښتنو سره ودرېږئ. که نن ونه درېدو نو قسم په خدای سبا را باندې خلک لوبې کوي. د پښتنو خو دشمنان هسې هم ډېر دي، پښتانه خو هسې هم څوک نه سپورټ کوي، پښتانه خو هسې هم رسوا دي، پښتانه خو هسې هم ذلیل دي، پښتانه خو هسې هم خوار دي. خو ریکویسټ درله کوم چې دې پښتنو سره ودرېږئ. دروندو یار د مور درد ډېر یار، مور یار د مور خو لاندې جنتي، او مور د بیا بچي ډېره تمه لري. دوه ماشومان مې وکتل، یو د دواړو میندې قبرونو ته ناست دي. بچي السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه یې لکه خیر؟ څه نوم دی؟ سمیر د چا قبر ته ناست؟ خپلې مور قبر ته ناست. هی ربا مور یار بې ګناه بې خطا. مور د چاته څه ویلي وو بچې؟ مور دې څه کړي وو چې لاړه؟ مور خوږوي بچې؟ خوږوي؟ یادېږي مور؟ بچې مور یادېږي؟ مور باندې ډېر تمه لرله چې زما سمیر بچی به لوی شي. هغسې وه که نه؟ سمیرې څه خبرې یادېږي؟ د سمیر په سترګو کې دا اوښکه زه نشم لیدی، د سمیر په سترګو کې دا اوښکه زه نشم لیدی. هی تو ناله شو په هغه کس شه، تو ناله شه او په هغه کس شه چې نن یې د سمیر سترګو کې اوښکې راوستې. بچې څه پیغام به ورکې چې کم کس دا کار کړی دی؟
څه خو ورته ووایه که نه مور یوړه الله به ورسره ګوري الله به ورسره ګوري زمندو سمین راپاڅېدم دې خوا بل ماشوم دلته د هر چا میندې خویندې دي دلته هر څوک سترګو کې اوښکې لري دلته د هر بچي سترګو کې اوښکې دي کراچۍ ده یو سیلاب دی د اوښکو چې روان دی چې ګورم د هر ځوان د هر ماشوم د هر بچي سترګو کې اوښکې څنګه بچي چا خبر ته ناسي مور خبر ته ناسي ای ربا زار شو مور لاړه یادېږي مور وي یار مور وي بچې انصاف غواړي انصاف غواړي زما نن یو بچې په سرو سترګو ژاړي انصاف غواړي خو زما پښتون ته انصاف نه میلاویږي ما ډېر خپرونې کړي دي او د دې پښتنو دپاره مې ډېر پروګرامونه مخې ته راوړي دي چې یار زما پښتون له ورکړي انصاف زما پښتون له ورکړي انصاف خو زما پښتون ته انصاف نه میلاویږي نن هر بچې د خپلې مور قبر ته ناست نن هر بچې سترګو کې اوښکه یار بې ګناه بې خطا زما خویندې میندې زما پښتانه زما بچي تار شو خو تر اوسه پورې چا تپوس پوښتنه ونه کړه زه ټولو روریانو ته وایم او ټولو پښتنو ته ریکویسټ کوم چې ودرېږي غم دی زیاتې دی غم دی زیاتې دی او د دې بچو په سر دی د دې وړو په سر دی که زما دې بچي ته انصاف ملو نه شو که زما دې ګلالو ته انصاف ملو نه شو که زما دې پښتنو ته انصاف ملو نه شو نو بیا تاسو له ښه پته ده چې دا بچي به بیا فیوچر کې څه جوړېږي دا بچي به بیا د مور هغه یو خبره یادوي دا بچي به بیا بل ته نقصان ورکوي دا بچي به بیا خامخا بل ته نقصان ورکوي انصاف پکار دی او دې پښتنو ته پکار دی او دې کراچیوالو ته چې کراچۍ کې ژوند تېروي د سوات پښتانه دي دې ته انصاف پکار دی چې دې ته انصاف ملو شي که زما دې بچو ته انصاف ملو نه شو او دې پښتنو ته انصاف ملو نه شو نو زه به هم روزم زه به هم هغه پښتنو روریانو ته ریکویسټ کوم چې روزئ د دې خویندو میندو د دې بچو دپاره اواز اوچت کوي ځکه چې نور مونږ دا درد نشو کتی نور مونږه دا سترګو کې اوښکه نشو لیدی نور مونږه نشو برداشت کولی چې زما د خویندو میندو جنازو ځي زما د سختو کې په سخته هغه رالوی بجې جنازو ځي نور نشو برداشت کولی ټولو پښتنو ته ریکویسټ کوم چې راپاڅئ او سند حکومت نه یې وغواړئ چې دغه قاتل گرفتار شي او دغه ته سزا ملو شي دغه ته سزا ملو شي سبا به هغه قاتل بیا نور جنازې هم وباسي پښتنو راویښ شئ که یو نشو غر کېږو قسم دی یو ځای شئ پښتنو یو ځای شئ پښتنو یو ځای شئ که یو نشو غر کېږو الله دې ټول پښتانه تل خوشحاله کامیاب لري د دې غم سره ودرېږئ د دې خلکو آواز جوړ شي او په دې غم لبیک ناره کوي چې دې ته انصاف ملو شي باقي د خپل کیمرمین وسیم جان سره چات شات دی الله هم سپارئ الله هم